حافظ ابو نعیم رحمه الله په حلیة الاولیاء کې او دا قرنګي امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم نومي کتاب کې واقعا ذکر کړي. فرمای یو بادشاہ لوی متکبر بادشاہ او په سفر روانېده نو خپل نوکرانو ته دا ووی چې مالا بادشاہی لباس راوړی، زه کپڑے اچوم، مالا ښې کپڑے او ښه لباس راوړی. نو هغه مختلف قسمه لباسونه راوړو، د هغه پکې خوښ نه شو. یو به ورته وښودو دا لرې که دا مزېدار نه دی، بل دا نه دی ښه لرې که دا نه اچوم. اخره کې یو خوښ شو، هغې واچو. بیا د هغې نه بعد وی په سفر ځم، مالا شاهي سورلی راولی، یو سورلی ورته پیش شوه، باچا سلامت دا ښایسته سورلی ده. هغې رد کړه دا نه ده صحیح، بله وګورئ. اخر بله بیا بله ټولې پای کې یو سورلی خوښه کړه، هغې ته وروخته او روان شو. فوج ته مخکې وروسته دی، خلکو له دیکې ورکوي، لاره پرېږدی باچا را روان دی، لاره پرېږدی باچا را روان دی. یو نوجوان وله مخې له راغی او د اس د سورلۍ دا پړی ونیو، مهار یې ونیو. وی باچا سلامت زما تا سره څه کار دی؟ اول خو یې دیکې ورکولې، نوکرانو ته ویل لرې کې باچا سلامت زما تا سره ډېر ضروري کار دی. وی وایه څه کار دی را سره؟ زه وزګار نه یم او تی ما ته به ځان وزګارې. وی زه وزګار نه یم، داسې وکړه زما انتظار وکړه، واپس راځم بیا به سره ملاقات وکړم. هغه ته وی داسې چل وکړه زما نه ړقېدی نه شي، دې ځای نه قدم هم نشي اخیستی، خو تا سره مې یو ضروري خبره ده. هغه ته یې راته ووایه ضروري خبره چې خامخا پرېږدې مې نه. هغه ته وی باچا سلامت داسې خبره نه ده، ما استادان له راز دی، دې غوږ کې د پټ ویم، غوږ یې ورته راښکته کړ. کل موت یم اسرائیل روح قبض کول راغلم، تا وجنم سادن عالم، دا الله حکم دی سادن عالم. رنگ تک زیړ شو، بدن لهجه دې بدله شوه. ورته وایي چې داسې وکړه چې ما ته لږ مهلت راکړه، زه چې په کوم سفر روان یم دا کار ډېر ضروري دی، اول دا کوم نو بیا به راشم، نو بیا به خیر دی روح په والې. هغه ورته وایي داسې خو نشي کېدی، دا کوم کار چې روان یې دې له هېڅکله نشي رسېدی او نه تللی شي. وی بیا داسې کومه کور ته ځم، کور مې څه ضروري وصیت لیکم، څه کول پکار دي، باچاحت چاته ورکړی شي یا څه خبرې ضروري دي چې هغه کور ته لاړ شم او خپلې رعایت ورسم او خپلې بیبي ته، خپلو نوکرانو چاکرانو ته، وزیرانو ته ذمهوارۍ حواله کړم. هغه ته وایي نه، د دې ځای نه دې قدم هم نشي وروسته کېدی، نه مخکې تللی شي نه وروسته تللی شي. ورته وایي چې صاحبه لږ مهلت راله راکړه، څه ذمهوارۍ مې دي، خپل جایداد دی هغه لګینم چې ما ته خو دومره پته ولګي زما جایداد څومره دی، بلا شي ځمکه مې ده، بلا شي مې جایداد دی، مرګ نه مخکې مخکې وي لږ وینم که نه. هغه ته وایي چې صاحبه دې ځای نه قدم هم نشي کېښودی. هغه ځای کې دې روح واغسته څنګه چې لرګي د بره نه راغورځېږي، اوچ لرګي لاندې راوغورځېده. همدغه کتاب کې ورپسې یو واقعه ذکر کوي، و یو نیک انسان دی د هغه د مرګ ټیم راغی، وی لګیا یو کار یې کوو، په دې کې ورته یو کس راغی، وی صاحب تا سره مې کار دی، دوا سلام یې وکړو. هغه ته ډېر په ادب احترام وعلیکم سلام ووی، خیر په خیر وشو، تپوس پوښتنه یې ترې وکړه، وی وایه څه خدمت دی چې زه یې وکړم؟ هغه ته وی څه خدمت خو داسې نشته، غوږ رالنډ که زما تا سره ضروري کار دی. ورته وی وایه چې څه کار یې راته ووایه. ورته وی زه اسرائیل یم او ستا روح قبض کولو لپاره الله رب العزت را لېږلم. هغه ورته وی دا خو ډېره ښه خبره ده، د الله د ملاقات خو زه د ډېر وخت نه تمنا کوم، زه خو آرزو لرم چې د الله سره زما کله ملاقات کېږي. د دې دنیا دا د دنیا جاخي دي،
د دې نه به کله وزګارېږم د الله سره ملاقات وکړم د الله ملاقات راته حاصل شي د الله دیدار راته حاصل شي د دې لپاره خو زه تمنا کوم زه په دې تمنا کیم او دوی وایه څه ارمان دې شته څه آرزو دې شته څه کول غواړې څه کار کول څه دنه پاتې په کار روزګار کې هغه برابر کړي هغه ورته وایي د دنیا کارونه چا سر ته نه دي رسولي دا نه پوره کوم البته که بیا خامخا ما ته مهلت ملاویږي نو صرف د یوې خبرې مهلت غواړم چې زه د الله دربار ته حاضرېږم په داسې حالت کې حاضر شم چې زه د الله ته سر په سجده باندې پروت یم فرشتو ته اجازت ورکوي وی الله ته ودرېږه 2 رکعته نفل یې شروع کړه نیت یې وتړه ودرېده مانځه ته محترمو چې کله سجدې په حالت کې شو ملک الموت تی روح قبض کړ محترمو امام غزالی رحمه الله او حافظ ابو نعیم رحمه الله دا واقعا ذکر کړی دی په دې کې ما وتا پاره یو سبق دی یو عبرت دی او سبق او عبرت دا دی چې کم کس الله والده د سره د الله رب العزت طرف نه نرمي کیږي خسلوک کیږي د مرګ په وخت کې هم په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او کم کس چې د الله باغی دی متکبر انسان دی د الله نه بغاوت کړی دی د الله نافرمانه دی محترمو د سره دنیا کې دنیا د زندگی کې هر څنګه ده خو محترمو چې کله مرګ راځي دته نه مهلت ملاویږي نه سره نرمي کیږي محترمو عرض مې دا کوه تکبر ډېر لوی بیماری ده او ډېر لوی مرض دی د دې نه ځان ساتل پکار دي